اسې کله مونږ دا سوچ چې دی نو کړی دی چې آیا مونږ دا ټوله زندګي او دا ټوله ورځ دا کارونه څنګه کوو، مونږ دا ستړي کېږو ولې، مونږ چې دا دونه هر څه کوو که یو کس ګرځي، یو کس ناست دی، یو کس په ناسته کار کوي، یو کس په ولاړه کار کوي، یو کس لیکچر ریکارډ کوي، یو کس سټډي کوي، یو کس مزدوري کوي، نو آیا د دې مزدورۍ په شا باندې د دا طاقت د کم ځای نه چې دی نو میلاویږي؟ آیا داسې څه څیز دی چې هغه د په دې وجود کې چې دی نو طاقت جوړي؟ آیا داسې څه څیز دی چې هغه د په دې سیلولر لیول باندې او د دې سیل چې دی نو طاقت ورکوي؟ او دغه میلیونز او بیلیونز اف سیلونه چې کله د دې د طاقت رایوځي شي نو مونږ دا باډي چلیږي. دغه شانتې مونږ سره په دې باندې هم چې دی نو سوچ پکار دی چې یو ماشوم دومره دی دا د دې ځای چې دی نو دومره ته څنګه راورسېده، دا دې ځای نه دومره ته څنګه راورسېده، او دا ده چې دا دې ځای نه دې ځای ته رارسېده نو دا دې چې جمدی پاتې کېده دا دې جمدی څنګه پاتې شو، داسې څه طاقت دته میلاو شو چې آیا دې په دې باندې جمدی و. نو دغه شانتې په سیلولر لیول باندې چې مونږ خبره وکړو که نه هغې ته ویل کېږي مایټوکانډریا. اوس ګوره د مایټوکانډریا څه کار دی؟ مایټوکانډریا چې کوم دی که نه دا مونږ سره یو تھریډ لایک سټرکچر، یو ساینټسټ و هغه دا وکتل چې یاره مونږ سره خو چې دی نو تھریډ لایک سټرکچر موجود دی، په مایکروسکوپ باندې هغه وکتل، نو چې کله هغه دا وکتل هغه دا وی چې یاره دا مایکروسکوپ لایک سټرکچر چې کوم دی دا خو چینج دی، د مایټوکانډریا نه د ګولجي اپریټس نه هم چینج دی، د رایبوزوم نه هم چینج دی، او مونږ سره د دغه نه هم چینج دی، د انډوپلازمیک ریټیکولر نه هم چې دی نو چینج دی. نو چې کله هغه وکتل نو هغه دا وایي چې آیا مونږ سره چې دی نو په سیل کې تھریډ لایک سټرکچرز دي، ټیک ده، تھریډ لایک لکه تارونه غوندې کې سټرکچر چې دی نو موجود دی، او هغې ته چې دی نو د بیا مایټوکانډریا وایي. مخکې به دې ته نور نومونه اخیستل خو بیا اخره کې مایټوکانډریا شوه. اوس لږ غوندې کې ډسکشن کوو چې آیا مایټوکانډریا چې دی نو څه څیز دی، کوم ځای کې پریزنټ دی، د کار څه دی، کمپوننټ د څه دی، سټرکچر ده څه نه جوړ شوی دی. ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې مایټوکانډریا مینز they will be present in the eukaryotes. چې کوم مونږ سره یوکریاټس دي، یوکریاټس کې مونږ سره چې دی نو څه سره راځي، په یوکریاټس کې تا سره چې دی نو راځي پلانټس، په هغې کې تا سره انیملز اینډ فنجای، ټیک ده، دا فنجای او دا ټول چې دی نو دا مونږ سره په څه کې راځي، په یوکریاټس کې چې دی نو راځي، او مایټوکانډریا چې دی دا ما سره په پروکریاټ کې پریزنټ نه وي. صحیح ده، دا خبره ځان سره چې دی نو یاد ساته. بل د کار چې دی دا ما سره مین کار د پاور هاوس اف د سیل دی. د پاور هاوس څه مطلب دی؟ پاور هاوس مطلب دا دی که نه چې دا څونه چې دا سیل موجود دی، دا څومره چې مونږ سره دا سیل دی، سیل ټیک ده، په دې کې چې دا څونه دننه دا ارګینیلیز دي، څونه چې دا پوره سیل دی، دې ته به انرژي څوک پرووایډ کوي؟ دې ته به انرژي پرووایډ کوي مایټوکانډریا. اوس ولې به انرژي پرووایډ کوي دا هم یو کوېسچن دی. صحیح ده، نو راځو دې ټولو خبرو ته. او دی به چې دی نو انرژي پروډکشن اف د سیل کوي. مطلب دا چې پاور هاوس اف د سیل دی، نو د پاور هاوس اف د سیل څه مطلب دی چې دی به انرژي جوړوي، دی به سیل دپاره چې دی نو طاقت ورکوي، سیل ته به چې دی نو څه خوراک وغیره دا شیزونه به برابروي. اوس راځو د ده لږ غونډې کې سټرکچر ته. سټرکچر د کې چې دی یو دی مونږ سره اوټر ممبرین، یو د انر ممبرین. ګوره د چې تاسو سټرکچر وګورئ په هغې کې هغه کرسټای هم دی، میټرکس هم دی، هغه سټرکچر تاسو وګورئ. کوم چې امپورټنټ شیزونه دي ډایګرام تاسو په ګوګل باندې خو په اسانه ملاویږي. صحیح ده، یا 3D ویډیو چې دی نو هغه وګوره، هغې باندې به هم تا ته چې دی نو کلیر شي. دوه مین خبرې چې کوم دې ځای کې دي که نه، یو ته ویل کېږي اوټر ممبرین، یو ته ویل کېږي انر ممبرین. ګوره د دې اوټر ممبرین او د دې انر ممبرین اصل مطلب څه دی، دا امپورټنټ چې دی نو خبره ده چې که لیټ سه ما سره چې دی نو دا ما سره یو مایټوکانډریا ده، صحیح ده، او په دې کې چې دی نو دا ما سره داسې لیئرز دننه موجود دي، نو دوه لیئرز به ما سره چې دی نو دي کې وي. یو به دا اوټر ممبرین وي، دا اوټر څه مطلب دی چې بهر سایډ ته، یو به دا ما سره چې دی نو دي کې وي انر لیئر، ټیک ده، انر لیئر. دغه شانتې د دې د مینس چې کوم دی دې ته میټرکس ویلې کېږي. صحیح ده، دې ډیټیل کې نه ځو، دې دوه مین خبرو له چې دی نو راځو. ګوره اوټر لیئر چې کوم ما سره بهر موجود دی، نو ګوره تا خو انرژي جوړی که نه. اوس انرژي دپاره خو به دې مایټوکانډریا ته شیزونه راځي که نه، چې هغه شیزونه راځي نه به چېرته را انټر کېږي. لکه د بل یو شیز نه چې ما سره یو نیوټرینټ راځي، یو شیز راځي او د هغې نه دلته کې د دې کارخانه کې انرژي جوړېږي، نو دا خو به را انټر کېږي که نه. څنګه چې مونږ په ګولجي اپریټس کې ویلو چې په سیس فیز باندې را انټر شي، په ټرانس فیز باندې اوزی ترانسپورټ شي. نو دغه شانتې چې دا کم اوټر لیئر دی که نه، دا ما سره څه دی، دا پرمیبل دی. پرمیبل څه مطلب دی؟ د پرمیبل مطلب دا دی چې دی به شیزونه الاو کوي. صحیح ده، اوس سیزونه به دی څنګه الاو کوي؟
د دې اخر مطلب چې دی نو څه دی پرمیبل ان نیچر دا چې دته به چې دی نو شیزونه راشي دی به وګوري چې آیا دا زما د ریکوایرمنټ چې دی نو دی او که نه دی لیټ سه دا زما دپاره چې دی نو پکار دی او که نه دی د دې نه زه انرژي جوړولی شم او که نه دا زما دپاره نقصان دی خو نه دی نو دا پرمیبیلیټي په ده کې چې دی نو پرزنټ ده دی به څیزونه دې ته انټر کېدو ته پرېږدي صحیح نه انر ممبرین به چې دی نو څه کار کوي د ده خو دا کار و چې دی به پرمیبیلیټي ورکړي دی به شیزونو له اجازت ورکړي چې آیا ته دننه راشه ته دننه مه راځه ته زما په کار نه یې تا نه زه انرژي نشم جوړولی تا نه انرژي جوړولی شم انر لیئر چې کوم دی که نه دا فولډډ دی فولډډ صحیح ده فولډډ څه ته ویل کېږي یو شي چې ته داسې راغونډ کړې صحیح ده اوس ما سره دې ځای کې چې دی نو څه شته دی نه خو کله تاسو پیج چې دی نو داسې رامات کې 2-3 پیرې دې ته فولډینګ چې دی نو ویل کېږي صحیح ده اوس انر لیئر چې کوم دی دا به فولډ وي او د دې فولډ د وجې ګوره هر یو شي هسې بیسه نه دی شوی چې کله دا فولډ وي که نه نو د سرفیس ایریا نه ده سرفیس ایریا دا به ما سره زیاته وي انکریزډ به وي صحیح ده سرفیس ایریا څه ته ویل کېږي د دې چې دا څومره ایریا ده دا چې دی نو ما سره به زیاته وي او چې څومره ما سره سرفیس ایریا د دې فولډیشن د وجې چې دی نو زیاته وي نو ما سره به چې دی نو څه چل کېږي ما سره به انرژي پروډکشن زیات کېږي او انر ممبرین به الاو کوي د سرفیس ایریا په بیس باندې چې آیا موږ سره چې دی نو په مایټوکانډریا کې انرژي جوړه شي صحیح ده که نه دغه شان چې دی کوم دا والز دي ته کرسټای چې دی نو ویل کېږي صحیح ده اوس دا چې کوم شیزونه دي نو دی ما سره څه کار کوي دی به دا انرژي الاو کوي چې یاره ما سره انرژي جوړه شي خو مین کار به پکې د دې سرفیس ایریا وي چې دی به داسې فولډینګ لایک سټرکچر وي نو چې کله دی فولډینګ وي نو فایده به څه کېږي انرژي به زیاته جوړېږي په دې خبره باندې کلیر اوس راځو د دې لږ غونډې کې فنکشن ته دا ټولې خبرې به یو چې دی نو ډسکس کوو ځکه بغیر د دې نه کېږي نه فنکشن چې دی ما سره څه شیز دی انرژي پروډکشن دی مین چې تا نه څوک تپوس وکړي مایټوکانډریا څه کار کوي انرژي جوړي بس دا تا ته پته لګېدل ضروري دی اوس دی دا انرژي به ولې جوړي څنګه جوړي دا خبره به لږه ډسکس کوو څنګه به ډسکس کوو دی وایي چې د فنکشن د کار کول چې انرژي پروډکشن کول انرژي جوړول خو آیا دا انرژي به دی جوړی څنګه نو دا انرژي به دی څنګه جوړی دا به دی د سیلولر ریسپایریشن په ذریعه باندې جوړی سیلولر ریسپایریشن څه ته وایي هغه ریسپایریشن چې هغې کې ما سره بریک ډاون آف سبسټانسز وشي او د هغې نه ماته چې دی نو څه راشي انرژي راشي صحیح ده او چې کله ما سره دا یو انرژي پروډکشن چې کوم دی دا په سیل کې دننه وشي نو دې ته به موږ څه وایو سیلولر ریسپایریشن دیٹ ټایپ آف ریسپایریشن وچ اکرز ایٹ د سیلولر لیول یا انسائډ د سیل دې ته سیلولر ریسپایریشن وایي اوس تا نه څوک تپوس کړي انرژي پروډکشن د څه په پروسس کېږي نو دا د سیلولر ریسپایریشن په پروسس لایک فار ایگزامپل که دې ځای کې موږ وګورو چې یاره ګلوکوز دی صحیح ده نو دا ګلوکوز چې دی نو ما سره څه شو دا اے ټي پي ته کنورټ شو ناو وټ از اے ټي پي دا به هم دلته کې ډسکس کوو خو دې ځای کې ته صرف دا یاد ساته د ایگزامپل چې یاره ګلوکوز دی دا چې دی نو ما سره اے ټي پي ته کنورټ شو صحیح نه اوس دې ځای کې د دې اے ټي پي لږ غونډه کې ډسکشن کوو اے ټي پي اډینوسین ټرای فاسفیټ اډینوسین ټرای فاسفیټ سمپل الفاظو کې ځان څه یاد ساته چې دا کرنسي ده کرنسي څه دی کرنسي مطلب دا چې انرژي به په کم فارم کې وي نو هغه به دا اے ټي پي په فارم کې وي صحیح ده لیټ سه ته چې دی نو امریکا ته لاړ شي یا یورپین کنټریز ته لاړ شي نو هلته کرنسي څه وي ستا د پیسو کرنسي څه وي هلته ستا پیسو کرنسي ته چې خرچه کوې ته چې دی نو څه کې نو هلته ډالر دی که ته په پاکستان کې وګورې نو پاکستاني روپي زمونږ کرنسي ده دغه شانتې د سیل چې کوم هغه انرژي جوړېدو والا کومه کرنسي ده که نه هغه به اے ټي پي وي انرژي به دی د چا په فارم کې چې دی نو جوړې د اے ټي پي په فارم کې به چې دی نو ما سره انرژي سټور کېږي مو جوړېږي به مو استعمالېږي به صحیح نه نو دا خو د مین کار شو مې د دې نه علاوه سیل ګروت ګوره چې یو شی تا ته انرژي پرووایډ کوي نو آیا دی به چې دی نو تا ته په ګروت کې هیلپ نه کوي ولې به نه کوي ځکه چې یو کار کېږي لیټ سه زه تا ته ووایم چې یاره ته چې دی نو مزدوري وکړه ته لاړ شه دا وکړه ته هغه وکړه ته یو کار وکړه نو ته به ړومبې ما ته یاره زما دومره طاقت چې دی نو نشته صحیح ده
ته به لومبي انرژي جوړی هغه انرژي دپاره به چې دی نو تا سره څه پکاري مایټوکانډریا به پکاري او هغه مایټوکانډریا چې کله تا ته انرژي پروډکشن کېږي تا سره به سیل ګروت هم کېږي سیل ګروت چې څومره ښه وي څومره نیچرل وي څومره هیلدي وي هغومره به ستا په باډي کې ډیزیزز نه وي او چې ډیزیزز نه وي ته به هیلدي صحیح ده نو سیل ګروت به هم کېږي سیل هومیوسټیسس ګوره دا خبرې موږ مخکې هم ډسکس کړې دې کې د فنکشن سیل سیګنلینګ هم دی خو اخوا نه ځو سیل هومیوسټیسس څه مطلب دی چې آیا دی په زیاته انرژي هم نه جوړي او لږه انرژي به هم نه جوړي که لیټ سه ته ډېره زیاته انرژي جوړه کړي هم نقصان دی خو که لږه انرژي جوړه کړي هم نقصان دی لایک فار ایگزامپل اوس ما سره چې دی نو دومره انرژي پکار ده خو زه دومره انرژي جوړه کړم نو دا به بیا چې دی نو زما د سیل کار به پې نه کېږي لایک لیټ سه اوس دومره انرژي پکار ده او زه دومره انرژي جوړه کړم نو دا انرژي به ما سره ضایع کېږي او د دې به په سیل باندې نقصان دی اثر وي نو سیل هومیوسټیسس څه مطلب چې دی به تا سره د انرژي بیلنس هم ساتي چې آیا ما سره چې دی نو انرژي څه وي بیلنس وي هر یو شی چې دی نو هسې بیسه نه ریلیز کېږي هسې بیسه چې دی نو نه ضایع کېږي ښه اوس راځو اپوټوسس ته ګوره دې ته کې همیشه چې دی نو یاد ساتی که نه پروګرام سیل ډیت دا شیز کیدای شي ستاسو لپاره چې دی نو نه وي د پروګرام سیل ډیت څه مطلب دی ګوره مونږ سره یو دوه ټایپ آف سیل ډیت کېږي دې خبره باندې ځان پوهېږي یو وي نیکروسس یو وي اپوپټوسس یو څوک ورته اپوټوسس وایي دوه سیل چې کوم ډیت کېږي که نه یو ډیت دا دی چې چېرې تا اکسیډنټ وکړو او ستا سیلس چې دی نو مړه شو ستا په باډي کې څه ډیزیز راغی او هغه چې دی نو ستا هغه سیل دی چې دی نو خراب کړل دا خو نیکروسس شو چې سیل د بل چا په نقصان باندې د نقصان په ورکولو باندې سیل چې دی نو ستا د باډي خراب شو مړ شي دی ته وایي نیکروسس یو دی تا سره اپوپټوسس یا اپوټوسس چې دی به تا سره څه کوي دی به پروګرام سیل ډیت کوي د دې پروګرام سیل څه مطلب دی پروګرام سیل مطلب دا دی چې تا سره به دې هغه سیلونه په خپله په زور به یې مړه کوي کوم چې زما دپاره نقصان دی لیټ سه یو سیل دی ما سره صحیح ده او دا سیل زما دپاره خطرناک شو صحیح ده نو اوس په څه چل کېږي اوس په دا سیل چې دی نو ختمولو ضرورت دی بیکاز که دا سیل ته نه ختموي نو دی به ځان سره نور سیلونه چې دی نو خرابوي دی به ځان سره نور سیلونه چې دی نو مړه کوي نو دغه شانتې مونږ چې دی نو زمونږ په باډي کې الله پاک چې دی نو دا یو پروسس ایښی دی چې کله هغه ته پته ولګي چې یاره دا سیل زما دپاره اوس نقصان دی نو زمونږ په باډي کې بیا داسې څیزونه پرزنټ دي لایک مایټوکانډریا چې دی به څه چل کوي دی به هغه سیلونه ختموي دی به هغه سیلونه مړه کوي چې هغه سیلونه مړه شي نو څه چل به وشي نور سیلونه به بچي نو دا کار هم چې دی نو تا سره دا مایټوکانډریا دی اوس راځو لږ غوندې کې کوېسچن وته چې آیا لیټ سه وای انرژي پروډکشن نو دا خبره خو زما په خیال چې تاسو ته به کلیر شوي چې انرژي پروډکشن ولې کېږي څه دپاره کېږي څه کار دی نو دا ټوله خبره چې موږ ډسکس کړه نو دا د دې آنسر دی زما په خیال د دې ریپیټ کولو ته ضرورت نشته Who makes energy in a prokaryotes اوس په پروکاریوټس کې تا سره چې دی نو څوک انرژي جوړي نو په هغې کې مختلف ټایپس دي لکه تا سره چې دی که نه هلته کې کوېسچن نمبر 2 چې کوم دی ما سره دې کې تا سره چې دی د هغې چې کوم سیل ممبرین دی هغه هم چې دی نو انرژي جوړوي ټیک ده او په هغې کې چې دی نو ما سره میزوزومز پرزنټ وي میزوزومز نو هغه هم چې دی نو تا سره انرژي په پروکاریوټس کې چې دی نو جوړي او دا میزوزوم هر ځای کې نه پرزنټ ضروري نه چې خامخا د میزوزوم سي خو میزوزوم یا سیل ممبرین چې کوم په هغې کې مین امپورټنټ ایریاز دي چې په هغې کې انرژي دی تاله جوړوي د پروکاریوټک سیل لپاره کم چې ټرو نیوکلیس په یو شیز کې نه وي صحیح ده ښه اوس دې کې ما ذهن کې څه خبره مې راله خو ووته ذهن نه وي چې زه رایاد بشي ماته خو خبره څه وه چې آیا انرژي به تا له پروکاریوټ له څوک جوړوي دا به یې جوړوي او یوکاریوټ له به یې څوک جوړوي نو مایټوکانډریا به یې جوړوي ښه وټ اف مایټوکانډریا سټاپس پروډیوسینګ انرژي که لیټ سه مایټوکانډریا کار پرېږدي او مایټوکانډریا انرژي نه جوړوي نو ستا څه خیال دی څه چل به چې دی نو کېږي لومبی کار به ډیت کېږي دویم کار به تا سره چې دی نو څه کېږي کینسرز به چې دی نو جوړېږي ولې بیکاز چې کم سیل تا سره خراب دی هغه خو به نقصان جوړوي که نه هغه به ریپلیکیټ کېږي چې هغه ریپلیکیټ کېږي د هغې نه به نور خراب سیلونه جوړېږي او ستا په باډي کې به خرابې راځي لیټ سه تا سره چې دی نو سیل ګروت دی نو سیل ګروت به خراب شي لیټ سه سیل هومیوسټیسس دی نو
تا سره به د انرژي بیلنس چې دی نو خراب شي. نو دا ټول شیزونه د دې د انرژي یا د مایټوکانډریا د نه جوړېدو یا د هغه د کار پرېښودو د وجې دا مسلې راتلی شي. صحیح ده. کله چې موږ سټوډنټس زما په ذهن کې به هم دا کوېسچن چې دی نو راتلی چې آیا ټیک شو څه مایټوکانډریا د انرژي دی پاور هاوس اف د سیل دی که دې کار پرېږدي نو څه چل وی که لیټ سه دې کار کوي نو ولې کوي د ده ته څه ضرورت دی چې دی نو کار وکړي خو دې سپیشلایز شوی د دې دپاره یې چې دی دا کار وکړي. صحیح ده. زما په خیال چې په بوک کې خو ستاسو چې دی نو څه داسې شته دی نه چې هغه به پاتې شوي ځکه چې موږ الریډي چې دی نو دلته کې ډسکس کړل. یو بل یو شیز دی ده چې ما ذهن ته اوس راغی هغه انروبیک ریسپایریشن. د دې بوک کې ستاسو یو خبره لیکلې شوې ده انروبیک ریسپایریشن. د دې څه مطلب دی انروبیک ریسپایریشن په ذریعه باندې په پروکاریوٹ کې تاسو څه کېږي تاسو سره پروډکشن به کېږي. انروبیک ریسپایریشن سمپل الفاظو کې ستاسو د لیول لپاره دومره امپورټنټ دی چې هغه ټایپ اف ریسپایریشن چې په هغې کې د اکسیجن ضرورت نه وي چې اکسیجن په کم یو بریک ډاون یا په پروډکشن اف د انرژي کې چې دی نو اکسیجن ضرورت نه وي دی ته به انروبیک ریسپایریشن وي او چې په کم کې د اکسیجن ضرورت دی هغه به ایروبیک ریسپایریشن. نو دا خبره د ما ذهن نه غټی مو ته خو اوس راته چې دی نو رایاده شوه. دې کې څه کوېسچن مي بلکل تپوس کولی شئ. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به چې دی نو رایبوزومز ډسکس کوو او هغې نه پس په بیا لږ غونته کې ستاسو په بک کې چې دی نو پلاستډز راځي او کلوروپلاست راځي. صحیح ده. نو دغه شیزونه به هم ورسره کور کوو. زما په خیال چې بس دې کې دومره پاتې نه دي. یو دوه لیکچر کې به انشاءالله چې دی نو د دې د ارګینلیز ختم شي او بیا چې کوم واپسې سیزونه دي هغه دومره ګران نه دي دومره ډیټیل کې نه دي دومره کمپلیکیټډ چې دی نو هغه شیزونه نه دي. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.